أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا مخی آیت مبارکه کې د قتل عمد د یو مومن په قصر د قتلولو نمنه وکړلې شو. دی آیت مبارکه کې د مومن د قتل عمد نه د بچ کېدلو یو صورت بیانېږي چې کله تاسو هغه په جهاد کې د جهاد په موقع باندې تاسو دا خیال ساتئ چېرته ستاسو د لاس نه مومن قتل نشي. فرمای یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اذا ضربتم هر کله چې تاسو سفر کوئ فی سبیل الله بلار د الله تعالی کې د جهاد فتبینو نو تاسو تحقیق کوئ. فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام بچ کله په یو علاقه باندې حمله کوله نو په سحر کې به حمله کوله، لاول باغوی انتظار کولو کچری دا غی علاقې نه به د اذان आवाज راغی نو بیا به په هغې باندې حمله نه کوله. نو فرمای فتبینو تاسو تحقیق کوئ ولا تقولو او تاسو موئے لمن آغا چاہتا علقا چی اغرزی الیکم السلام تاسو تا سلام لست مؤمنا چی نیت مومن. روایتونو کی رازی چی د صحابو په خوا باندې یو کس تیر شولو سلام وکړلو نو صحابه وی چې دا کس مومن نه دی او د یو هیله وکړله د خپل جان او د خپل مال د محفوظ کولو دپاره نو هغه صحابه قتل کو. او یو روایت کې راځي چې اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام یو سریه باندې په یو جهاد په یو ټولی کې لېږلی و چې د هغې سپه سالار اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ نو یو کس د مسلمانانو سره ډیر په جرأت سره جنګېدلو او مسلمانانو ته ډیر نقصان ورکو. بیا هغه کس اسامه رضی الله تعالی عنہ چې کله راګیر کړلو نو هغه د مسلمانۍ دعوه وکړله چې زه مسلمان یم او کلمه یې وی. اسامه رضی الله تعالی عنہ هغه قتل کو او دا خبر چې بیا کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راورسېدلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خفه شولو او اسامه رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل چې یو کس کلمه وی او تا قتلو
ناغوی چې د الله رسول دا خو هغه د ځان د بچ کولو د پاره وي. نبی علیہ السلام فرمایل تا د هغه زړه سیرلی او تا کتلی چې دا د زړه نه وای که د خولې نه وای. او بار بار نبی علیہ السلام دا خبره دوراوهله چې تا یو کس قتل کو او هغه کلمه ویله. اسامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ارمان وکړو چې کاش زه د نن نه مخکې نوی مسلمان شوی، یعنی دا ګناه چې کوم زمانه سرزد شوله چې زه اوس مسلمان شوی او دا ګناه زما د نورو ګناهونو سره په ایمان راوړلو سره ختم شوی. نو فرمایي چې د دې په شان نزول کې دا واقعه هم محدثینو ذکر کړې ده. نو فرمایي تاسو مو وایئ لمن هغه چاته القا چې واچي الیکم تاسو ته السلام سلام لست مؤمنا، نو تاسو ته مو وایئ چې ته مؤمن نه یې. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تاسو غواړئ سامان د ژوند د دنیا یعنی د دې د وجې نه چې دی خپل مال محفوظ کوي، د هغې د وجې نه دی کلمه وایي. نو آیا تاسو د دغه مال حاصلولو د وجې نه دی قتلوئ؟ فعند الله مغانم کثیره، نو د الله تعالی سره خو ډېر زیات غنیمتونه دي د جنت او د آخرت په صورت کې. کذالک دغه شانتې کنتم وی تاسو من قبل مخکې، د دې نه مخکې تاسو هم غیر مسلم وی، ایمان تاسو ته نو حاصل. فمن الله علیکم نو الله تعالی په تاسو باندې احسان وکړو، تاسو ته د ایمان دولت نصیب کړلو. نو تاسو تحقیق کوئ، فتبینو نو تحقیق کوئ تاسو چې کله ستاسو د چا سره مخامختیا راشي او هغه د ایمان اظهار وکړي، سلام وکړي، کلمه ووایي، نو مه قتلوئ دلره. ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان دی بما پای باندې تعملونه چې تاسو یې کوئ خبیرا خبردار. ستاسو د عمل الله تعالی ته علم دی او ستاسو د زړه په اراده باندې خبر دی. کم عمل تاسو په کم نیت او په کم اراده کوئ الله ته د هغې علم دی. یا ایها الذین آمنو اے مومنانو، اذا هر کله ضربتم چې تاسو سفر کوئ فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې، فتبینو نو تحقیق کوئ، ولا تقولوا او موئ لمن هغه چاته القا چې واچي الیکم تاسو ته السلام سلام لست مؤمنا چې نه ته مؤمن. تبتغونا لټوي تاسو غواړئ تاسو عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند د دنیا. فعند الله نو د الله تعالی سره مغانم کثیره ډیر غنیمتونه دي. کذالک دغه شانتې کنتم وی تاسو من قبل مخکې، فمن الله نو احسان وکړو الله تعالی په ایمان سره علیکم په تاسو باندې. فتبینو نو تحقیق کوئ، ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان دی بما پای باندې تعملون چې تاسو کوئ خبیرا خبردار. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگارا مونږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي.
د مرګ نه مخکې د پوره عمل کولو توفیق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.